د پیښور سره تعلق لرونکي انجینیر رحمت الله کونډي یو داسې اوبو خېژولو پمپ جوړ کړی چې نه پې بجلي لګي او نه پټرول، هماغه اوبه د خشاک په توګه استعمالوي. دوی وایي که چېرې دغه پمپ په غریزو سیمو کې ولګولی شي نو د اوبو لویه ستونزه به حل شي. دغه د پیښور اوسیدونکی انجینیر رحمت الله کونډي دی چې تعلق یې د ډي آی خان سره دی او ګومل یونیورسټۍ نه الکتریکل انجینیرینګ کړی، بیا وروسته یې په امریکا کې MS کړی. دوی وایي چې د ریټایرمنټ وروسته مې یو داسې د اوبو پورته خېجولو پمپ جوړ کړی چې ډېر په اسانه 1200 فوټه چوت غر ته د لاندې نه اوبه خېجوي او دې کې نه بجلي استعمالیږي او نه پټرول او نه درانه مشینري، بلکې هم دغه اوبه د خشاک په توګه استعمالوي. دې ته واټر هیمر افیکټ وایي. خو انیوی خبره ده چې دا چې د اوبه پاس نه راځي نو اوبو پوټنشل انرژي چې هایټ باندې پوټنشل انرژي او دا چې لاندې راځي فلو کوي نو کاینټیک انرژي کې کنورټ کیږي. هغه کاینټیک انرژي چې دا هغه مونږه کنورټ کو پریشر کې او هغه پریشر بیا استعمالو لفټینګ کې. نو دا پمپ چې دا کنورژن کوي فرام انټیک انرژي ټو نو دی هغه دا ده چې پاس نو اوبه زیاتې راځي او هیډ کم ده او هغه چې مونږ کنورټ کو لفټ کې نو مونږ ورته اوبه کمې کو هغه ورته زیات کو. رحمت الله کونډي وایي چې داسې پمپونه یې د چترال په سیمه کې هم لګولي او اوس یې د سوات املوکدره کې د مقامي یو زمیندار ته لګولی چې ټوله خرچه پې صرف 1,000 روپۍ راغلې ده او دوی بیسه اضافي معاوضې دغه پمپونه لګوي. د املوکدرې یو زمیندار وایي چې دوی ته د اوبو ډیره مسله وه ولې اوس ورته ډیره اسانتیا راغلې ده. بغیر د بجلی نه او بغیر د پیسو نه بغیر د دغه نه چې کوم دی اوس موږ له دا اوبه رالي دا موږ له چې کوم دی نو ډېر غټ سهولت شو. د سوات لرې پرتو سیمو کې د اوبو پورته خېجولو لوی ستونزې دي او بیا دغه لرې پرتو سیمو کې بجلي هم نه وي. په دغه اړه انجینیر کونډي وایي که چېرې داسې د اوبو پمپونه ولګولی شي د اوبو مسله به ډېره حده پورې حل شي. وای ذهانت د چا میراث نه دی. په پاکستان کې هم داسې تکړه او قابل خلک شته چې دا ملک د ترقۍ بام ته رسولی شي. د کیمرمین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.